الله جل جلاله بعضی سیزونه داسې پیدا کړي دي چې انسان ته هغه ډېر معمولي څیز ښکاري، خو لیکن چې کله انسان د هغې مرتکب شي نو الله جل جلاله پې ډېر ناراضه کېږي. په هغې څیزونو کې یو څیز د الله جل جلاله د یاد نه غافل کېدل دي او په خلکو باندې بدګماني کول دي. دا د ټولو نه په مرضونو کې د انسان چې انسان هلاکت طرف ته بوځي دا یو لوی مرض دی. انسان الله جل جلاله پیدا کړی دی او دته یو طریقه ښودلې ده چې ته به همیشه دپاره ګورې دا خپل زړه دا زما په یاد باندې تازه ساتي. چې کله ستا دا زړه زما د نوم په یادولو باندې تازه و نو دې ته به مختلف قسمه نیک سیزونه راځي مخې ته، خو لیکن بد سیز ورته زړه ته نشي راتلی. لکه مثال یې داسې دی د انسان د زړه لکه یو کنډر دی، په هغې کې کله څوک اوسیږي نو هغه کنډر صفا پروتي، چونه پکې وکي، باډرې وله وکي، صفایي هر سهار کوي، پیریان پکې نه نور شیطانان پکې نه. خو لیکن چې کله دا کنډر خالی پروتي نو دا به سخا هم وي، په دې کې به جولاګان جالې هم جوړوي، په دې کې به پیریان هم ننوځي او په دې کې به یو کس یوازې ورتلی هم نشي یریږي. دغسې د انسان دا زړه دی که چېرې دا د الله جل جلاله په یاد باندې مستقل دا اختو او یاد کاو تر و تازه د انسان دا زړه، نو دې زړه ته غلطې خبرې، غلط بدګمانۍ، غلط خواهشات دا چې کوم دی نو نشي ننوتی. دا به صفایي د الله جل جلاله دا ذکر داسې دی چې کله انسان کوي نو شیطان د دې نه چې کوم دی نو تښتي. نو الله جل جلاله د دې وجې نه مسلمانانو ته ارشاد وفرمایه چې خلکو یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، تاسو ذکر کوئ اے مؤمنانو، خو ګورئ لږ ذکر هم مه کوئ، ډیر ذکر کوئ. ګوره په دنیا کې د هر څه دپاره یو بونډري مقرر ده. د ماسپښین مونځ دی نو د هغې دپاره بونډري دا مقرر ده چې 12 رکاته به د جمعې کې او 10 رکاته به چې کوم دی نو د عام ماسپښین د مونځ کې. د مازدیګر مونځ دی جو 4 رکاته به کې، د سحر مونځ دی 2 فرض 2 4 هغه به هم 4 رکاته کې، د ماسخوتن مونځ دی 9 رکاته به کې. یعنې د هر څیز دپاره یو بونډري مقرر ده. دغسې روژه ده نو فرضي روژې دي، د هغې دپاره هم یو بونډري مقرر ده چې په رمضان کې فرضي روژې د اولې نه شروع شي او د 13مې پورې. حج دی نو په عمر کې به انسان باندې یو ځل فرض دی چې صاحب د استطاعتي. که زکات دی نو په کال کې په یو ځل په یو پیر باندې چې کوم دی نو فرض دی. نو د هر څیز دپاره مقدار مقرر دی، خو ذکر داسې یو څیز دی چې الله جل جلاله د دې دپاره مقدار نه دی مقرر کړی. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، چې ستاسو څومره طاقت څومره موسي نو ذکر ډیر ډیر کوئ، د دې فایدې چې کوم دي نو هغه به تاسو ته معلومې شي. نو کله چې یو انسان دا د الله جل جلاله ذکر شروع کړي نو د ده دا زړه منور شي، زړه یې صفا شي، بیا شیطان دې زړه ته نشي ننوتی، بیا مختلف قسمه بدګمانۍ د انسان په دې زړه کې نشي راتللی. نن تاسو ته زه د بدګمانۍ متعلق یو څو خبرې ذکر کړم او دا د ذکر دا تذکره مې د دې وجې نه وکړه چې د بدګمانۍ دپاره علاج هغه یو څیز دی، هغه د الله جل جلاله ذکر دی. چې کله یو انسان په ذکر آموخته شي او دا ذکر داسې یو څیز دی چې دا خاص څه وخت هم نه غواړي او دا خاص څه جدا کېدل هم نه غواړي. په هر یو کار کې انسان خپل ځان د ذکر سره اموخته کولی شي، خپل ځان مشغوله کولی شي. که په دوکان کې ناست دی تسبیح، که تسبیح ورسره نه وي په ګوتو دی وایي، که په ګوتو نه وایي هسې دی په خوله باندې وایي الله الله الله، مختصر ذکر الله 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 یادوي. چا چې یو ځل په اخلاص سره د الله جل جلاله دا نوم یاد که دا وایي دنیا کې چې څومره دي
څه څیزونه الله جل جلاله پیدا کړي دي په اسمانونو کې چې څومره څیزونه الله جل جلاله پیدا کړي دي د ټولو نه چې کوم دی نو دا بهتر. نو الله جل جلاله یادول دا د خپل ځان چې کوم دی نو هغه حفاظت کول دي، د خپل زړه حفاظت کول. زموږ مسلمانانو کې لوی څیز نن سبا هغه د بدګمانۍ پیدا شوی دی. حدیث مبارک کې راځي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ظنوا بالمؤمنین خیرا، او په یو روایت کې راځي ظنوا بالمؤمنین والمؤمنات خیرا، چې تاسو په مسلمانانو باندې په مؤمنانو ښځو او سړو باندې ښه ګمان کوئ، بد ګمان چرته په چا باندې مه کوئ. یو کس دی هغه به ته ښه په غلطۍ باندې ووینې خو په هغه باندې بد ګمان مه کوه. حدیث مبارک کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې زه پیاز نه خورم، پیاز نه خورم، وجه یې ذکر کړي ځکه وایي د دې بوی چې کوم دی نو هغه ماته خوښه نه دی، د دې بوی خراب دی. اوس علما کرام وایي ګوره حضور صلی الله علیه وسلم داسې ونه وي چې زه پیاز زما بدی شي، داسې ونه وي چې پیاز مې بدی شي، خو دا وایي پیاز نه خورم ځکه چې بوی خراب دی. نو علما کرام دې ځای کې یو نکته راوباسي چې ګوره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته دا خبره هم ښیي چې د یو څیز نه نفرت مه کوه، بلکې په هغه څیز کې چې کوم خرابوالی دی د هغې نه نفرت وکړه. اوس پیاز خو خراب شی نه دی، د هغې بوی خراب دی، نو د دې څخه بوی نه نفرت وکړه، د پیاز نه نفرت مه کوه. دغسې یو مسلمان دی هغه غلط کار کوي، هغه خرابۍ کوي، په هغه کې مختلف قسمه خرابۍ دي، نو د هغې مسلمان د جسم نه نفرت مه کوه، په هغه کې چې کومه خرابي ده او کوم سخاوالی دی په هغې کې د هغې سخاوالي نه نفرت وکړه. زمونږ مسله دا ده چې یو انسان هغه ټول عمر د الله جل جلاله په عبادت کې تیر کړي، خو لیکن دا بل یو انسان دی که معمولي غونته کې نکته په هغه کې وویني نو بیا یې پرېږدي نه، تر مرګه پورې هغه ځغلی چېرې په دې کې چې کوم دی نو ګوره دا خرابي ده پکې. زمونږ مشر باباجي هغې به یو خبره کوله چې په مسلمانانو کې، او دا د حضرت سعدي رحمه الله قول دی چې هغه ته خپل استاذ ویلي، خپل پیر او مرشد ورته ویلي چې زه تا ته د بزرګۍ مختصر تعریف وکړم چې انسان بزرګ کم وخت کې جوړېدی شي. هغه ورته وی جي وکئ. نو باباجي صاحب هم دا خبره کوله خپلو مریدانو ته اکثر چې کله په مونږ کې دا دوه څیزونه د دې خیال مونږ وساته، مونږ بزرګان یو، یو خودبینی او بدبینی، دا بیماری زمونږ نه ووته. خودبینی او بدبینی. خودبینی څه ته وایي؟ خودبینی دې ته وایي چې مونږ ځان ته خپل ښه کارونه رامخې ته کوو، همیشه دپاره خپل ځان ته خپل ښه کارونه رامخې ته کوو. سهار چې مې تهجد وکړه زه څومره ښه سړی یم، بیا چې مې د جومات کې د جمع سره مونځ وکړه څومره ښه سړی یم، صدقه مې ورکړه څومره ښه سړی یم، کور کې مې ډېر ښکلی وخت تېر کړه څومره ښه سړی یم، صدقې خیراتونه مې وکړه څومره ښه سړی یم، د بل سړي سره ډېر په ادب سره میلاو شوم څومره ښه سړی یم، جنازې له لاړم، فاتحې له لاړم، څومره ښه سړی یم. دا ټول ښه څیزونه مونږ خپل مخې ته رامخې ته کوو. زمونږ ژوند په دې کې تېرېږي چې همیشه زمونږ مخې ته کوي نو هغه ښه څیزونه وي، خپل ښه څیزونه وي. او بدبیني د هغې مطلب دا دی چې همیشه دپاره د بل ښه څیزونه زمونږ مخې ته نه وي، د بل بد څیزونه زمونږ مخې ته. په پلانکي وخت کې چې کوم دی نو د مړه هغه روپۍ ووالي، په پلانکي وخت کې چې کوم دی نو د ګوره هغه کنځل وکړه، په پلانکي وخت کې چې کوم دی نو د زما بېعزتي وکړه، یا په پلانکي وخت کې چې کوم دی نو یو ګناه به نه وي په هغه کې، خو بیا هم چې کوم دی نو مونږ د بل هغه بد څیزونه رامخې ته کوو، د هغه به په سونو خوالي، خو لیکن د هغې خوالو له مونږ نه ورځو. نو چې کله د یو انسان نه دا مرض ووته چې د بل خوالي رامخې ته کړه او خپلې خامۍ رامخې ته کړې، دا سړی زبرګ دی. خپلې خامۍ چې رامخې ته شي نو انسان به توبه وباسي، خپل ګناهونه که رامخې ته شي انسان به توبه وباسي، انسان ته به چې کوم دی نو حیا ورشي،
که زه همیشه خپل ځان ته خپلې نیکۍ مخې ته کومه نو زه به رسنه توبه وباسم. زه خو یم چې زه ډېر زبرګ سړی یم. که زه بل ګناهونه را مخې ته کومه نو زه به همیشه دا ګڼم که په دنیا کې زبرګ یم او څوک نو اول سر کې پکې ځای. نو انسان الب ترقی موندی شي چې کله د خپل ګناهونه را مخې ته کړي، خپلې نیکۍ شاته کړي، په هغې باندې نظر نه کوي. د بل انسان خوالې را مخې ته کړي، د هغه ګناهونو ته نه ګوري. باباجي صاحب به موږ ته وایي ګوره موږ چې ژوند تېرو نو زموږ سره 2 بورډونه دي. یو بورډ دی او په هغه بورډ 2 مخونه دي. په یو بورډ باندې زموږ د اول سر نه واخله تر آخره پورې نیکۍ لیکل دي چې زه لوی حاجي صاحب یم، زه لوی منځګزار یم، زه لوی تبلیغي یم، زه لوی چې کوم دی نو یم صدقې ورکوونکی سړی یم، زه لوی منځګزار یم، زکات ورکوونکی یم، دا ټول خوالي په هغه یو بورډ باندې لیکل دي. او په دې بل بورډ په دې بل طرف باندې لیکلي دي چې ته ګوره داسې ته مونځ په صحیح طریقې سره نه کې، ته زکات نه ورکې، ته چې کوم دی نو د مور او پلار حقوق نه ادا کې، د بچو حقوق نه ادا کې، ته په ګناهونو کې اخته یې، دا قسمه ګناه کې، دا قسمه ګناه کې. دا یې په دې بل مخ باندې لیکلي دي دې بورډ. نو مونږ څه چل کړی دی؟ مونږ چې ګرځو نو مونږ بورډ داسې مخې ته نیولی دی. کوم خوالي چې دي نو هم خلکو ته مخامخ کړلي چې ګوره یاد ساته زه داسې غونده کې سړی یم. کومې خرابۍ چې دي نو هغه مونږ شاته کړلي، چاته یې ښکاره کوو نه. دا زمونږ د ټولو نه لویه خرابي درو چې کله د انسان ظاهر او باطن دا برابر شي نو د انسان نه مسلمان او کامل انسان جوړ شي. خو چې کله زما په زړه کې یو سی او بهر بل سی نو یاد ساته ګورې ته کامل مسلمان نه یې. زه کامل مسلمان نه یم. زما ظاهر او باطن به برابریږي، هله به زه چې کوم دی نو درست کېږم، زه به برابریږم، ښه کېږم. نو عرض مې د دې پورې کاو چې ګوره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا، تاسو په مسلمانانو باندې ښه ګمان کوئ، بد ګمان چېرته په چا باندې مه کوئ. یو غلطي به په چا کې ووینئ خو بیا هم سترګې پټوئ، دا د خپله معامله ده. که هغه غلطي کوي، که هغه هر قسمه ورانۍ کوي، دا د هغه خپله معامله ده. ته به ځان ته سوچ کې، ځان ته به فکر کې چې آیا دا غلطي په ما کې شته او که نه. که چېرې په ما کې دا غلطي وي نو څنګه چې دا پلانکی ما ته بدي ښکاره شو دقسې ګورې زه خلکو ته بدي ښکاره کېږم. لہذا زما کوشش به دا چې زه دغه غلطي د ځان نه وباسم. او ښه ګمان به څنګه کوو؟ ګوره زموږ چې کوم مکابر مشران تیر شوي دي نو هغوی همیشه په بل باندې ښه ګمان کړی دی. زموږ خو نن څنګه چې ما خبره تاسو ته وکړه د ټولو نه لویه عظیمه غلطي دا ده چې د بل خامۍ تلاش کوو. او مثال وایي د اعتراض کوونکي او د داسې بدګمانۍ کوونکي داسې دی لکه د مچ مثال د مچ ټول بدن د دې سر نه واخله تر خپو پورې انسان لامبني په ځان باندې ډیټال لګولي، بالکل صفایي کړي، خو چې په کوم ځای باندې زخمي هغه ځای خو نه صفا کېږي. لہذا دا مچ نه په سر کینی، نه په ننګي کینی، نه په لاس کینی، نه په خپه کینی، زی او هغه ګنده ځای ته ځان نسئ، په هغه باندې کینی. دقسې د معترض مثال دی، د بدګمانۍ کوونکي کس مثال چې دا د انسان دا دومره صفا زندگی هغه مخې ته نه راولي، خو چې لږه معمولي غلطي جزي او هغه چې کوم دی نو لټئ، په هغې باندې چې کوم دی نو ګوته کړي. لہذا زمونږ اکابرین مشران چې کوم کله چې به د بدګمانۍ وخت هم راغی نو هغوی به یو داسې پوزیشن اختیاراو چې بالکل به د بدګمانۍ طرف ته د هغوی وهم او ګمان هم نه، یو ښه طرف ته به یې سوچ کاو، مثبت سوچ به یې راګرځاو، منفي سوچ به یې نه کاو. د ذوالنون مصري رحمه الله دا لوی بزرګ تېر شوی دی. دا یو ورځ وایي په کشتۍ کې روان و، نو کشتۍ کې روان و، اوږد سفر و، هغه د دریاب منځ ته دا کشتۍ ورسېده او هغه روانه وه، د دې خواته یو بله کشتۍ لاړه. نو چې هغه بله کشتۍ ور روانه شوه
نو په هغې کې الکانو او جینکو ډېر بد حل روان کړی و، ګانې بجانې سندرې او دا بې حیایي بدتمیزي دا یې کوله. ده وایي لاندې کتل او بره یې نه کتل. یو کس د دسه چې په کشتۍ کې کم کس ناست و نو ده ته یې وویل ګوره حضرته مخامخ په کشتۍ کې څومره بې حیایي روانه ده او دا خلک چې کم دی نو ټوپونه وایي اوچتېږي او راخلاصېږي او دوی دغلته کې یو ځای دی نعوذ بالله هلته کې ځي او هلته کې به بدکارۍ کوي. د دې دپاره په دې سمندر کشتۍ کې سواره شوي دي هلته ځي. اوس که دا مونږ څوک وی نو مونږ به ورته فورا کتل وی چې اوهو دا څه فضول خلک دی، هره دا څه بې حیا خلک دی او څه قسمه خبرې به د هغې متعلقه مونږ کړې وې. وایي ذوالنون مصري رحمه الله هغه سر را اوچت که او دې کشتۍ طرف ته یې وکتل، لاسونه یې اوچت کړه، بلکې د خلکو ته وویې صیبه زبرګه لاس اوچت که چې دا خلک چې کوم دی نو په کشتۍ کې ایسته غرق شي او بیړه یې ختمه شي. هغه وایي لاس اوچت کړه ذوالنون مصري رحمه الله، لاس یې د دې دپاره اوچت کړه خلکو وی چې اوس بددوا کوي. هغه لاس اوچت کړه وی چې الله جل جلاله دا ستا مخلوق دی او تا پیدا کړی دی، څنګه چې په دنیا کې تا دیوله خوشحالۍ ورکړلې او دا اوچتېږي او راخلاصېږي او خاندي، یا الله په آخرت کې هم دقسې خوشحالۍ دیوله ورکړي، په آخرت کې هم دقسې خوشحالۍ دی خلکو له ورکړي. اوس په دې خبره باندې چې موږ سوچ وکړو نو اندازه ولګوئ په آخرت کې چاته خوشحالۍ میلاوي؟ نیکانو ته که بدانو ته؟ نیکانو ته. مطلب یې دا و چې الله جل جلاله دا خلک که هر څه کوي دی، خو یا الله څنګه چې په دنیا کې تا خوشحالي ورکړله د آخرت خوشحالي د دې نه لویه ده، حقه خوشحالي وله ورکړه، لهذا په دنیا کې نیکان جوړ. مورخین لیکي چې په دې کشتۍ کې څومره زنانه او څومره نارینه سواره و چې وخت تیر شو نو الله جل جلاله تی عظیم بزرگان جوړ کړه او په کلمې سره چې کوم دی نو د دنیا نه رخصت شو. دا اوس د بدګمانۍ او د ښه ګمانۍ اثر دی چې کله په یو انسان باندې ښه ګمان ته کې نو دا به ستا دپاره هم فایده او د هغه دپاره به هم په دې کې فایده. د هغه دپاره فایده دا که یو کس په ګناه باندې وویني او هغه را وغواړي او ته پرې ډېر ښه ګمان وکړي، که هغه د انسان زوی نو هغه ته به ځان بدې ښکاره شي او به د دې کار نه منې شي. او ستا دپاره پکې فایده دا ده چې سبا د قیامت په ورځ که په یو کس باندې تا بدګماني کړي نو د الله جل جلاله په در کې به ګورې د دې دپاره دلیل پیش کړي چې تا پلانکي کس ته بد وې، ستاسې په دې خبره باندې څه دلیل؟ ستاسې په دې خبره باندې څه دلیل و؟ نو د الله جل جلاله مخې ته سبا موږ دلیل پیش کولی شو؟ هېڅوک نشته. چې پیغمبران د الله جل جلاله مخې ته خاموش ولاړي. او په یو موقع باندې حضور صلی الله علیه وسلم د حضرت عیسی علیه السلام متعلق راځي، قرآن کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې کله عیسی علیه السلام قوم الله جل جلاله را وغواړي او د هغوی نه تپوس کوي چې تاسو زما عبادت ولې نه کاو، نو قوم به ورته وایي چې مونږ خو د عیسی علیه السلام عبادت کاو، دا هم خدای ګاڼه، خدای هم دا منه. نو عیسی علیه السلام به الله جل جلاله را وبلي، دغه نه به تپوس کوي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهین من دون الله. عیسی تا دې خلکو ته ویلي چې زما د مور او زما عبادت کوئ او د الله عبادت مه کوئ. اوس الله ته پته ده چې عیسی علیه السلام خو خپل قوم ته دا نه دی ویل چې زما عبادت کوئ، خو لیکن د الله جل جلاله د دې سوال به وایي دومره زوري چې مفسرین لیکي د حضرت عیسی علیه السلام نه بعد د خولې په ځای د خولې د دغې ځایونو نه وینه روانه شي. اوس چې پیغمبر جواب نشي ورکولی نو ما او تا به سبا د دغې بدګمانۍ څه جواب ورکو؟ بلکې حدیث مبارک کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې اکثر ګمانۍ بدګمانۍ هغه دروغي. کمی بدګمانۍ چې کېږي نو اکثر په هغې کې دروغي، د هغې شاته څه فلسفه نه وي.
ډېر کله ته یو انسان وایي چې یاره پلان کې زما سره داسې چل وکړه، خو لیکن حقیقت ته چې زی خبره راځي نو هغه د هغې الټی. ما پرون یو ویډیو کته، نو په هغې کې یو کس تلی دی، شاید تاسو هم کتلی، کعبې ته، او په کعبه کې ولاړ دی، او هغه دا خبره کوي چې زما په دې کعبه باندې قسمي چې زمونږ په کلي کې کم مړی شوی دی، نو نه زه د دې نه خبر یم نه اتر یم، نه پکې زه مولوي یم، او زه خپل پلار او مور دلته رالیږلی یم چې د دې ځای نه چې کوم دی نو زه دقې خلکو ته پیغام ورکړم چې زه بېګناه یم او ما معاف کوئ. اوس چې یو سړی کعبې ته ځي او هلته کې خپله صفایي پیش کوي، نو دا ډېره لویه خبره ده که نه. د الله جل جلاله در ته ځي او هلته خپله صفایي پیش کوي او د دقې یو ټکي دپاره ځي، نو دا لویه خبره ده. خو د کلي خلک څه ګمان کوي چې دا جوبله دا مړی دا هم ده کړی. نو د دې وجې نه حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایا چې ډېر کله ته یو انسان بدګماني کوي او دی په خپله بدګمانۍ کې دا ګڼي چې هم دا کار په دې سړي کېدی یا دا کار چې کړی دی نو دقه سړي کړی دی، خو لیکن حقیقت ګورئ هغه شانتې نه. اکذب الحدیث ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی چې په دروغو خبرو کې د ټولو نه لویه خبره دا چې انسان دا په بل کس باندې بدګماني وکړي. د حضرت علي حجویري رحمه الله متعلق راځي، یو ورځ وی دی په کشتۍ کې سوار و، نو خپل سر یې خریلی و، نو ده سره څه ماشومان نوجوانان هغه هم دې کشتۍ ته وخاته. د علي حجویري رحمه الله دا کوم دور چې دی نو دا ډېر د فتنو د فساد دور و. علي حجویري رحمه الله مونږ چې ورته تاسو دا ته ګن بخش وایي، دغه سړی لاهور کې چې مزار، نو دی وایي په کشتۍ کې سور شو او سر یې خریلی و، نو دا ماشومان چې کوم نو دا د لبو دپاره ځان له ځای ګوري. یو ماشوم ورغی د ده دې سر لی وایي داسې سپېړه ورکړه، نو نور چې کوم هلکان ناست نو هغې ول هم دې سپېړې خوند ورکړه چې نور پسې هم ورپاسېده، یو به ورته و د ده دې سر لی به ټک ورکاو، حتی تر دې پورې چې په دې کشتۍ کې کم غټ خلک وو، غټ سړي، هغې ول هم دې ټکارې خوند ورکړه چې راشه سر یې کټا دی او ټک تې وباسي، هغه پسې هم ورپاسېدی، لوی سړي جو هغې وبه ته هم ټک پورته کاو د سر نه. ده وایي سر ښکته کړی و، صبر یې کاو، صبر بعضې وخت کې به صبر کې د سپکو سبه وایي ځان نه سپکېږه نه، او دا ډېره لویه فلسفه ده چې د سپکو سره ځان سپک کړو ته به هم سپک شي، او چې به ځان درون وي نو د سپکو سره به ځان نه تلي. نو هغه سر ښکته کړی و، سر یې ښکته کړی و، په دې کې دته الهام وشو، القا ورته وشوه چې په دې خلکو کې دا کم عادت شروع شو، دا کم کار کوي، دا ګوره الله جل جلاله ته ډېر زیات ناخوښه ولګېد، او دا خلک ته د خپل کار نه ګوره قلار شي که نه دا کشتۍ پې الټه کوم، د ده زړه ته الله جل جلاله داسې خبر راواچوله، ده ته زړه ته چې کله دا خبر راواچولی شوله چې الله جل جلاله اوس په دې خلکو باندې دا کشتۍ څه کوي الټه کوي، نو ده فورا لاسونه اوچت کړه او دوا یې څه وکړه، خلکو دا ګمان کاو چې دوا دا دی کوي چې الله دا کشتۍ الټه کپې چې بیړی غرقه شي. ده وایي لاس اوچت کړ او دوا یې دا وکړه چې الله دا کشتۍ الټه کول دا خو ډېر درون کار دی، خلک به پکې مړه شي، زه تا ته یو ورکوټی شی ښیم هغه الټه کړه. ای الله جل جلاله د دوی دا زړونه دا په بد اخلاقۍ کې دي، دا اخلاقو طرف ته راالټه کړه، بد اخلاقۍ کې دي د دوی دا زړونه اخلاقو طرف ته راالټه کړه. الله جل جلاله ورته اکدم زړونه الټه کړه او لوی چې کوم دی نو د اخلاقو مجموعې د هغه خلکو نه جوړې کړه. اوس دا ګوره بدګماني کول دا ډېر لوی زهر دی، او دا بدګماني دا انسان غرقی خرابی. حضرت موسی علیه السلام باندې د خپل قوم ډېر زیاتې بدګمانۍ کړی. په قومونو کې یو موسی علیه السلام هم داسې پیغمبر دی چې په هغه باندې بېنهایته بدګمانۍ شوي. نو یو ورځ ډېر زیات تنګ شو چې الله جل جلاله
زه یوه معامله برابروم او خلکو راپسې بله پیشاړه جوړه کړي، بل الزام یې رامندې لګولی. یا الله جل جلاله دې خلکو ته د دې بدګمانو جواب ورکه، برابر که نور نشمه. کوی تور ته لاړ او الله جل جلاله سره دا راز او نیاز وکړ. الله جل جلاله ورته وحی وکړه، موسی دې خلکو په بدګمانو باندې زه نه یم پرېښودی، نو ته خو زما پیغمبر او زما بنده یې، تا به چې کوم دی نو دا خلک څنګه پرېږدي؟ لہذا پرېږده چې دا بدګمانۍ کوي. او دې بزرګانو ته الله جل جلاله داسې لوی فراست ورکړی. فراست دې ته وایي یو بصیرت یو بصارت. بصارت دې ته وایي چې انسان له الله جل جلاله دوه سترګې ورکړلي، هغه ته پیژني چېرې دا سړی راننوت اوس به کیني، دا به اوس مونځ کوي، دا به دا چل کوي، د ده تور کمیس دی، دا چې کوم دی نو ګړی ده، دا لیدل کتل عام چې څنګه مونږ تاسو کوو، دې ته بصارت وایي. یو بصیرتي. بصیرت الله جل جلاله چې په زړه کې کوم سترګې پیدا کړلي، په هغې باندې چې څوک لیدل کوي نو هغې ته بصیرت وایي. نو دا بزرګان چې کوم نو دیو ته الله جل جلاله دقه بصیرت ورکړی، پیژني سړی چې دا د دې درجې سړی دی، دا کم سړی دی، د ده څومره زما سره مینه ده او څومره نه ده، څومره ظاهري دی او څومره چې کوم دی نو د ده په زړه کې خړوب دی. وایي د جنید بغدادي رحمه الله مخې ته یو سړی راغی، ډېر ښکلی جوان دی، پټکی والی دی، اوږده چوغه، دا یې برابر کړی دی، ځان یې ښه پوزیشن کې برابر کړی دی. را مخامخ شو نو جنید بغدادي رحمه الله ته وایي صاحبه ما اورېدلي دي چې ته ډېر لوی عالم یې د دې زمانې، ما ته د دې حدیث تشریح وکړه چې مؤمن چې کوم دی ینظر بنور الله، چې هغه د الله جل جلاله په نور باندې بل سړی اینی. او یا د دې حدیث تشریح وکړه چې اتقوا فراست المؤمن، چې ته د فراست ته مؤمن نه ځان بچ وساته، هغه ته پته لګي الله جل جلاله زړه ته القا کوي. نو هغه سړی چې څنګه مخې ته کېناست وایي کېنه د عیسایي زویه تشریح درته کومه، او تشریح ورته شروع کړه چې د دې حدیث دا مطلب دی. خو تا چې کومه اراده کړې ده ته به په دې اراده کې نه کامیابېږې، ما اوس تا ته یو اراده کړې ده، زه به په دې اراده کې چې کوم دی نو کامیابېږم. هغه حیران شو چې صیبه ستا مخې ته خو ما دا نه وویلې چې زه د عیسایي زوی یم، ما هسې دا پټکی والی و، ما هسې دا جوبه اغوستې وه، تا دا په کوم ترتیب سره چې کوم دی نو زه وپېژاندم. جنید بغدادي ورته وایي تا چې د کوم حدیث تشریح موندله د هغې تشریح ما په خپله چې کوم دی نو پریکټیکلي تا ته وکړه چې ما ته پته ولګېده چې دا عیسایي دی. زه داسې ستا نه خبر شوم او تا دا اراده کړې وه چې دی ما ته حدیث ترجمه بیان کړي، نو اخره کې به ورته زه ووایم چې ته سزبرګ ځان ته وایې مړه، زه عیسایي وم او تا ونه پېژاندم او حدیث بیانوي چې خلک پېژني مؤمنان او بزرګان. نو تا دا اراده کړو او ما دا اراده کړله چې ته زما نه بغیر د اسلام نه نشې تللی، الله جل جلاله به وستا مسلمانوي. هغه سړی را دې خوا شو وی وایه کلمه یې ورته وویله او عیسایي ازوی مسلمان شو. دا بزرګان دا داسې سړی پېژني. لہذا ستاسو په خدمت کې عرض دا دی د بدګمانۍ نه ځان وساتئ. بدګماني ډېره خوشي بیماري ده، انسان ذلیله کوي، انسان ختمی، انسان تباه کوي. کومو خلکو چې بدګمانۍ کړي دي اول فرصت کې هغه ځان خوړلی دی. ګوره د رسول کله چې بدګماني ولې پیدا کیږي؟ بدګماني د حسد د وجې نه پیدا کیږي. حسد ولې پیدا کیږي؟ حسد د یو انسان د مقام د نه برداشت کولو د وجې نه پیدا کیږي. څه مطلب شو؟ مطلب دا شو چې دې حاجي صاحب له الله جل جلاله ترقي ورکړه، و چې ترقي دته میلاو شو نو څوک دا نه غواړي چې دته د ترقي میلاو شي. دی په سپینو کپړو کې ګرځي او زه چې کوم دی نو بس خاو کپړو کې ګرځم. حسد وسه شروع کړي، چې حسد وسه شروع کړي نو خامخا به دی بدګماني شروع کوي. څنګه چې ملګری ورسه میلاو شي، یاره دا حاجي چې کوم دی په دنیا کې چې کوم دی نو د ده نه یاره کمزوری سړی نشته. ولې لکه کمزوری دی؟ لکه د ده خو عمر ستا څه وشو، دی خو ته د نسل نه پېژنې، دا خو ډېر برابر او صحیح او درست انسان دی. خو نه، که بدګماني نه کومه نو بیا خو زما کار نه چلیږي.
بیا به خلک د عزت کوي، ما ته به خلک سپک ګوري. خو لیکن یاد ساته ګوره الله جل جلاله عزت، الله جل جلاله مشري، الله جل جلاله پاکیزګي، الله جل جلاله ترقی، دا ګوره چرې په دې کې نه دی ښودی چې یو انسان دې ښکته شي نو بل سړی به اوچت شي. په دې کې نشته دی چې یو انسان دې ښکته شي نو بل سړی به اوچت شي. نه، الله جل جلاله داسې قادر مطلق ذات دی چې دی به م اوچتی او تا به م اوچتی، دی م الله پیدا کړی دی، ته م الله پیدا کړی، دم د الله جل جلاله عبادت کوي، تم د الله جل جلاله عبادت شروع کړه. دته چې کوم مقام میلاو دی هم حق مقام به تا ته میلاوي. او بیا د بدګمانۍ ګورې زهر دی. سفیان ثوری رحمه الله متعلق راځي، هغه یو ورځ وایي مجلس کې وي چې زما نن 5مه میاشت ده چې الله جل جلاله د شپې د عبادت نه زه محرومه کړی یم. مریدانو ته تپوس وکړه حضرت ولې د شپې د عبادت نه 5 میاشتې ته محرومه پاتې شوې، دومره لوی بزرګ؟ وایي هغه ورته ووي چې د ټولو نه لویه وجه دا ده چې په جومات کې یو کس ناسو، یو ګوټ ته هغه دوا غوښتله او جړلې. زما په زړه کې دا خبر راله چې مړه ده د ځانه څه ریاکار جوړ کړی دی، د خلکو په مخ کې جړلې. دې یوې خبرې چې ما په هغه باندې بدګماني وکړه، زه دومره خراب کړم چې الله جل جلاله 5 میاشتې خپل ځان ته زه ونه درولم. اوس بدګمانۍ نه ځان ساتل پکار دي. یو سړي ته ته عزت ورکه، قسم نه دا سړی به تاله عزت درکړي. یو سړي ته ته د هغه ناقدري کوه، دا سړی به ستا ناقدري کوي. نورونو ډېر د درد نه دا خبره زه عرض کومه چې کله یو انسان د خپل زړه نه بدګماني وباسي، د دې سړي ګوره یاد ساته د کوم شخص متعلق چې دی بدګماني کوي د هغه په زړه کې قدر پیدا شي. او چې کله دا بدګماني ګوره، د بدګمانۍ اثر څه دی؟ اثر د بدګمانۍ اثر دا دی چې انسان الله جل جلاله د خپل ذکر نه غافله کوي، د خپل یاد نه غافله کوي. مکمل د ټولو نه لویه خبره دا ده چې انسان کله بدګماني شروع کړي نو دی خپل ځان خوري دننه. په دنیا کې ورته الله دا عذاب ورکوي چې دننه خپل ځان خوري، حالانکه په حقیقت کې د هغه د بدګمانۍ د وجې نه څوک څه نشي کولی. یو انسان ته الله عزت ورکړی دی، نو اسې قرآن کې الله جل جلاله وایي چې زه چاله عزت ورکړم نور څوک یې ته اخیستی شي؟ تاسو تپوس کوم اخیستی شي دي؟ نشي اخیستی. نو ستا د بدګمانۍ د وجې نه خو د هغه انسان نه عزت ته نشي اخیستی. که ځان اوچت کې او راخلاص کې، ځان حلال کې، خو بیا هم د هغه نه د عزت ته نشي اخیستی. لہذا ستاسو په خدمت کې عرض دا دی چې د بدګمانۍ نه ځان وساتئ. په هر چا باندې ښه ګمان کوئ. دا زه نه وایم، پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ظنوا بالمؤمنین خیرا، تاسو په مسلمان باندې ښه ګمان کوئ، که وختي طور باندې هغه غلطي هم کوي تاسو دا ګڼئ چې یاره دا چې کوم دی نو داسې نه دی حقیقت، بلکې دا به چلو یو وجه وله تلاش کوئ او د هغه دپاره چې کوم دی نو د خیر هغه لاره راوباسئ. الله جل جلاله دې په دې خبرو ما او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.